السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان. یو پیر بیا اختر دی او یو پیر نه بلکې هر بار څنګه چې هر بار کېږي هغه شانتي بیا په خیبر پښتونخوا کې دوه اخترې دي. د افسوس خبره دا ده چې پوهېږم نه چې د وفاق سره روجو نیسو او که د صوبې سره روجو نیسو. په دې سیسټم باندې د بچپن نه کنفیوز یو چې کله واړه مو نو دا سوچ وم کو چېرې روجه د چا سره ونیسو اختر د چا سره وکړو. ډېر زیات د افسوس خبره ده سمینوال مې راغلي وو کور ته د ښکته نه مردان سایډ نه د هغو اختر و. هغو ډېر په سود راغلي چېرې دلته واخترې خو بټخیلې کې ډېر د کمترو خلکو اختر دی او د چا روجه د دې وجې نه بهر ته وتی هم نه یم. خو ډېر زیات کنفیوژن دی. خفه هم شم په دې باندې ډېر زیات چې آخر تر کومې پورې به دا سیسټم روان وي. آخر دا اتفاق ولې نه جوړېږي؟ دا مینه محبت خپلو کې ولې نه جوړېږي؟ زموږ د مشرانو نه سیسټم ورانوي. موږ بیا کشران اکثر ګیلې کوو یاره خپلو کې مینه وکړئ، محبت وکړئ، اتفاق وکړئ. چې کله سیسټم د بره نه ګډوډي وفاق کې روجه ده، په صوبه کې اختر دی، نو زه په دې سیسټم باندې نه پوهېږم. خفګان نه راشي څونه چې ذمهوار طبقې دی ذمهوار ادارې دي پکار ده چې دا زموږ یو وطن دی، یو پاکستان دی، یو مسلمانان دي، یو روجه یو اختري. نو پلیز خدا را مونږ مه کنفیوز کوئ په دې کې چېرې اختر زموږ نن دی او زموږ سبا دی. اوس په دې کلي کې د ډېرو خلکو اختر دی، د ډېرو خلکو روجه ده. نو خفه مې شمه ډېر زیات. پکار دا دي چېرې ټول په یو مینه باندې په یو اتفاق باندې یو اعلان کېدی څنګه چې مې بهر وخت تېر کړی په سعودي عرب کې یو اعلان وشي به یې روجه ده، یو اعلان وشي هلته کې به یې اختر دی. دا نشته رو چې په دې کلي کې اختر دی، په پلانکي کلي کې روجه ده. نو خفګان رالم ډېر راشي. خو خیر دا به زموږ به نصیب کي. خو دغه هم دعا ده چې یا الله زر تر زره چېرته زما په ژوندانه باندې خو په دې کلي کې یو اختر او یو روجه راولي چې هغه په اسلام آباد کې کوم زما ملګري ماته میسیجز کوي چې بھئی روجه مو مبارک شه، اختر مو مبارک شه. او موږ اسلام آباد ته سبا له میسیج کوو چې بھئی ستاسو دې مبارک شي. نو کم از کم اسلام آباد، لاهور، کراچي، خیبر پښتونخوا، ګلګیت، بلوچستان، سند زموږ ټوله یوه خاوره ده، یو وطن دی، یو پاکستان دی. نو پکار دی چې په دې کې د اختر او روجو هم یوه وي نو یقینا ډېره مزه به یې کوله. امید دی که زما د اواز چاته رسېدلي څه ادارو ته رسېدلي او په دې باندې کار وکړي، ما ته پته د کار مې نه کوي، خو بیا هم خپل توقع خو ساتلی شو، خپل اواز خو کولی شو. نو امید دی الله دې وکړي، الله دې وکړي چې زما په ژوندانه باندې خیر دی. که زه دې نه یم خو که زما بچي هم راغټ شي د هغو په ژوندانه باندې چېرته دا روجه اختر یو شي نو یقینا ډېره مزه به وکړي. څوک چې نن اختر مانځي ټولو د زړه د اخلاصه اختر مبارک. د چا چې سبا دی هغو ته په ایډوانس کې اختر مبارک.